غوره دی. علم هغه څیز دی د کوم د ښوولو دپاره چې ابراهیم علیه السلام د ښودونکي سوال د الله رب العزت نه کړی و. کله چې ابراهیم علیه السلام د دین مرکز جوړ کو، بیت الله شریف جوړ کو، مدرسه یې جوړه کړله، نو بیا یې ولې د الله رب العزت نه سوال کوي. د مدرس او د ښوونکي سوال د الله رب العزت نه کوي. کوم آیات چې ما لوستلی و، الله رب العزت فرمایي هغه د ابراهیم علیه السلام دعا الله رب العزت ذکر کړی ده. الله فرمایي ابراهیم علیه السلام فرمایل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرمائے ربنا اے زمانگ ربا استاد دین مرکز و مدرسه خو تیار شولا، وست استاد ضرورت دے، د مدرس او د ښوونکي ضرورت دے. وابعث فيهم رسولا، وس په دوی کې یو استاد رسول ولېږه. څه دپاره؟ یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم. الله د دې دپاره چې ستا آیاتونه لولي په دوی باندې د قرآن او د سنت تعلیم ورکوي دوی ته، او دوی د اخلاق رذیلونه پاکوي. الله داسې یو مدرس او استاذ ولېږه. ابراهیم علیه السلام د دې لپاره دعا کړې وه. دغه رنګې که موږ قرآن کریم وګورو، قرآن کریم کې الله رب العزت د علم او د اهل علم ډېر لوی شان ذکر کړی دی. بل ځای کې الله رب العزت فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. الله فرمایي پیغمبر ووایه چې آیا برابر دي هغه کسان چې هغه پوهېږي او هغه کسان چې هغه نه پوهېږي؟ معنی دا چې نه دي برابر کوم خلکو چې هغوی سره د دین پوهه ده، هغوی سره علم د قرآن او د سنت دی، او هغه خلک چې هغوی سره د دین پوهه نشته. الله فرمایي دا برابر نه دي، دا نه دي برابر. دغه رنګې بل ځای کې الله رب العزت فرمایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله رب العزت هغه خلق اوچتوي چې هغوی ته الله رب العزت علم ورکړی دی، د دین پوهه یې ورکړې ده، د قرآن او سنت پوهه الله رب العزت هغوی له ورکړې. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. رسول علیه السلام فرمایي چاته چې الله رب العزت د خیر اراده وکړي، چاته چې الله وغواړي چې هغه له خیر ورکړي، هغه ته د دین پوهه ور په برخه کړي، په دین کې ورله پوهه ورکړي، په قرآن او حدیث باندې هغه ته الله رب العزت پوهه ورکړي. نو ورونو، چونکې دا مجلس او دا ناسته د دې تعلق د علم سره دی، او علم یو د فضیلت والا څیز دی،
نو د علم د وجې نه دا مجلس او دا ناسته چې تاسو ورته راغلي یئ دا هم د فضیلت او یو بهترینه غونډه او ناسته ده. اوس زمونږ د دې مجلسونو د انعقاد هدف څه دی؟ د دې مقصد څه دی؟ دا موږ د څه لپاره منعقد کوو داسې مجالس؟ په دې باندې زه صرف تاسو ته یو څو خبرې کوم. ډېر خلک دا خبره کوي چې یاره بس ماشومان دي قرآن مجیدونه یې ختم کړل خبره ختمه شوله. د هغې لپاره داسې مجلس جوړول علما راغوښتل خلک راغوښتل د دې څه مطلب دی؟ په دې درته صرف یو دوه خبرې ورونو د دې نه زمونږ مقصد یو دا دی چې په دې سره په خلکو کې د علم شوق پیدا کېږي. کله چې دا عوام داسې مجالسو ته راشي داسې غونډو ته راشي او هغوی دغه شانې کې ماشومان ګلان د قرآن حافظان وویني په هغوی کې د علم شوق را بیدارېږي راپورته کېږي او بیا په دې سره زما ورونو زمونږ او ستاسو دین دا ژوندی پاتې کېږي. نن که زما او ستا دین ژوندی دی نن که ما او تا د اسلام نوم اخلو زما ورونو د هغې تر شا د دې مدارسو کردار دی. که دا مدارس نو نن به موږ او تاسو د اسلام نوم نه وی اخیستی. دا خو مدارس داسې خلک تیاروي داسې د دین رجال تیاروي چې د هغې له وجې نه بیا په معاشره کې او په ټولنه کې اسلام ژوندی پاتې کېږي. ګینې که نن موږ وګورو چې څومره کفري دنیا ده د هغې سترګې زمونږ او ستاسو د مسلمانې ټولنې ته دي چې څومره عالمي فتنې دي د ټولو مخ زمونږ او ستاسو د اسلامي معاشرې طرف ته دی. الحمدلله دا مدارس دي او دا بچي دي چې دا د دغه فتنو مقابله به انشاءالله تعالی په راتلونکي کې کوي. او که دا مدارس نو دا علما نو نن به زمونږ او ستاسو معاشره دا د بېدینۍ معاشره دی. نو یو مقصد زمونږ د دې نه دا ورونو چې کله داسې مجالسو انعقاد وشي هغې کې عوام راشي خلک راشي د هغوی د علم سره شوق پیدا شي او د هغې د وجې نه چې کوم دی بیا اسلام دا ژوندی پاتې کېږي. او بل مقصد زمونږ دا ورونو چې موږ عوامو را د دین د خبرې د اورېدلو یو موقع په لاس باندې ورکوو چې کله وله موږ داسې مجلس مقرر کړو هغې ته موږ عوام راوغواړو هغې ته موږ خپل علما راوغواړو هغه علما په هغې کې خبره وکړي او عوام ترېنه څه کړي وکړو زده کړي. تاسو هم دې له راغلي یئ که نه چې دلته به علما خبره کوي موږ به دې څه واورو په هغې باندې به د خپلې عقیدې اصلاح وکړو د خپل عمل اصلاح به وکړو او د خپلو اخلاقو اصلاح به وکړو. دویم مقصد دا دی دا مقصد نه وي زمونږ د دې غونډو چې موږ دې غونډې ته تاسو راوغواړو او بیا په نورو مولانو باندې ورشروع شو او دلته پې د زړه لاس وباسو. دا نه کوو ښه دا مجلس موږ دې له نه دی جوړ کړی چې موږ تاسو راوغواړو او بیا تاسو ته دلته موږ دا د خپل زړه لاس وباسو تاسو ته در واورو چې در بیا ورغلي. شته دی دنیا کې هر قسم خلک شته ځینې خلک یې هغوی داسې مجلسونه د دې لپاره جوړوي چې تاسو له راوغواړي او بیا له هغه یو ملا راوغواړي او هغه ته د زړه پړاس وباسي په دې بیان. د هغه دا مقصد نه وي چې دا سپین ږیري دلته راغلي دي او چېرته یو دوه ټکي زده کړي. موږ دا شی نه کوو ښه
چې بس پلانې کافر دی او پلانې د دین نه ووته او پلانې د اسلام نه ووته او پلانې پسې مونځ نه کېږي او موږ له راځي دا خبرې موږ له راځي خو موږ یې په دې وجه نه کوو چې یو نن سبا تاسو د امت دا حالت وګورئ چې امت کوم طرف ته روان دی زمونږ نوی نسل کوم طرف ته روان دی ورونو اسلام یې پرېښوده پردی تهذیب یې راواخیستو پردی کلتور یې راواخیستو او هغه خپل پردی ژبه راواخیستله او بیا په هغې باندې فخر کوي موږ سره دا فکر دی چې زمونږ نوی نسل دا د بېدینو کندو ته ورغورځېږي او موږ یې راونیسو او بېرته یې د اسلام طرف ته راوړو ګینې دغه خبرې موږ له راځي تاسو به دلته راغونډ کړو شروع به درته واچو دومره فتوې به درله ووږو دومره فتوې چې دی به نار خرم نه شي وړلی خو لکه یو خبره دا ده چې بیا فرق هم نه پاتې کېږي د حق او د باطل فرق بیا عوام نشي کولی چې زم دلته تاسو ته اوس شروع واچوم چې پلانې مولوي صاحب داسې دی او پلانې هغسې دی او داسې مونږ نه کېږي او دا کافر دی او دا اسلام نه ووت بیا خو په ما او هغه کې فرق پاتې نه شو ځکه چې هغه قرآن وایي کتاب وایي چې زه ته د کتاب نه منګ نه ویم او زه هم چې زه د کتاب نه ویم نو ته علي به فرق په څه شي کوې ته به په فرق په دې کې چې ته به کردار ته ګورې زمونږ سره دننه په دې سینه کې یو درد پروت دی او هغه درد د معاشرې اصلاح ده د خلکو د عقیدو اصلاح ده د عمل اصلاح ده زمونږ مشران راغلي وروسته به انشاءالله تاسو بیانونه واورئ چې هغوی څنګه بیانونه کوي تاسو ته به پته ولګېږي چې دا مجلس د څه دپاره موږ منعقد کړی نو د دې مجالسو انعقاد د زړه د براست ایستلو دپاره نه وي چې ته ورته خلک راوغواړي او بیا به شروع وکړي او د زړه براست یې وباسي ګینې خدای دې نه کړي موږ له هم دا چل راځي د شومو نه به شروع وکړو د خیراتونو او په تایزونو باندې به ودرو د شومو نه د څلوېښتو نه د څښاک نه د تعویض نه د چوهدم نه د ووټ نه والله د دې نه به د الف نه شروع وکړم او په یې باندې به درته ودروم خو نه به فرق نه پاتې کېږي موږ تاسو دلته راغوښتي چې تاسو داسې مجالس وګورئ تاسو د دې نه یو مثبت اثر واخلئ سبا تاسو خپل بچي مدارسو نه راولئ او تاسو دلته د دې ځای نه څه خیر د ځان سره په جولۍ کې ویسئ د دې لپاره تاسو موږ دلته راغوښتي او دا زمونږ د دې مجلسونو د منعقد کولو هدف او مقصد نو زما ورونو ستاسو چې کوم دلته راتلل شوي دي دا ستاسو ډېر یو مبارک مجلس ته راتلل شوي دي تر اخره پورې زموږ سره کښېنئ زموږ علما هغه به انشاءالله تعالی بیانونه کوي تاسو ته به قرآن او سنت د دې ځای نه بیانوي پکار ده چې دا د زړه لوښي ورته پاک دا خبره ګوره ضروري ده که د زړه لوښي پاک نه کړو ګوره بیا د دې ځای نه د ځان سره چیشی وړلی نه شو د دې زه بس خبره ختموم مشران به خبره کوي زه صرف یو کیسه درته کوم وړه شانې کې زموږ استاد محترم حضرت مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب حفظه الله هغوی به په درس کې دا کیسه کوله او دا به د دې لپاره کوله چې قرآن ته د زړه دا لوښی څه کړه پاک کړه ترخ کې به غوټه نه نیسي که ترخ کې دې غوټه نیولې وه بیا به په تا باندې دا خبرې اثر نه کوي وایي د یو بورا او د ګونګټ یارانه وه یارانې وه یو ورځ یې ورته د ګونګټ وویلو ویل یاره راځه بورا چې د خپل کلي ته له چکر درکړم بورا ورته ویل صحیح ده لاړ به شو بورا چې د ګونګټ کلي ته لاړو بورا خو د ګلونو عادت و د خوږو بویونو عادت و د خوشبویانو عادت و هلته چې لاړو ګونګټ به ورته ویل دا سپېکه ده او دا سوټه ده او دا پلانې ده او دا پلانې ده دا هر څه یې وکتل بورا ویل چې خدای دې کور وران کړي دا دې کوم ځای ته راوستلم خو زه خیر به هر حال راواپس شو بله ورځ ته دې بورا ویل راځه اشنا چې اوس لاړ شو زه دله د خپل کلي چکر درکړم
ګونګټ یې ځان څه په مخ کې کړو او باغ ته بوتو ویل دا کشمالې دی دا ډمبرګلې دی دا ګلاب دی ګونګټ چې بس پېنګې وربېته کړلې هغه به دا اول صفات وکړل دا ډمبرګلې دی دا داسې ښایسته بوی کوي دا کشمالې دی دا داسې ښایسته بوی کوي ګونګټ به چې پوزې وربېته کړې ګونګټ به ویل اشنا دا بوی په ما نه لګي څنګه چل دی ته وایې چې دا داسې خوږ بوی کوي او دا فلانی شی داسې بوی کوي دا بوی خو په ما نه لګي نو مفتي صاحب به دلته ویل بورا ورته ویل چې رابېته شه تالاشي له والم د ظالم بچیه تا باندې دا خوږ بوی څنګه نه درځي وایي چې بورا وله تالاشي واخیستله نو ګونګټو د سپېمو ته د شخانو غټه غوټه نه کېدله نو هغه ورته وویلې بورا ورته وویل ویل د ظالم بچي او غوټه د سپېمو ته نیولې ده نو څه به در باندې خوشبو درشي ورونو زه تاسو ته وایم چې چا ځان سره غوټې راوړي که نه دا به لرې کړي ګینې بیا به د دې مجلس دا خوشبو په تاسو باندې نه درځي زمونږ علما به بیانونه کوي انشاءالله تاسو به وګورئ تاسو ته به صفا قرآن او سنت بیانوي او د هغوی په زړه کې چې دننه کوم درد دی درد د دې معاشرې د اصلاح د اخلاقو د عمل د عقیدې هغه به تاسو ته وړاندې کوي د زړه راز به نه وباسي انشاءالله تعالی نو موږ او تاسو له پکار دي چې ټول تر اخره پورې ښه په مینه او ښه په اخلاص باندې کینو او ښه په خاموشۍ باندې کینو او د مشرانو دغه خبرې واورو کوو به انشاءالله تعالی که نه کوم څه مو وویل وامرېدل الله